بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي تاسو ته. موږ ویلو چې د ملحدینو د طرفه 5 قسمه اعتراضات یا 6 قسمه اعتراضات کېږي. اول قسم اعتراضات مولوي صاحبانو پرون نابل درس کې بیان شوي چې هغه د شریعت نه د ناواقفیت د وجې نه د شریعت نه ناواقفه وي، د شریعت نه واقفه نه وي او د شریعت باندې اعتراض کوي. مثالونه په موږ ذکر کړي. دویم قسم اعتراضات درآمد شوده وو، کوم چې دوی د مستشرقینو نه پټ کړي. کلمه د استشراق تاسو پېژندله، د استشراق وضاحت درته وشو، د مستشرقینو باره کې تاسو ته معلومات ملاو شو. د مستشرقینو ذموارین تاسو ته ملاو شولې چې د مستشرقینو ذموارین تاسو ته بیان شو چې د مستشرقینو څه ذموارین دي. د مستشرقینو مقاصد تاسو ته بیان شو چې تقریبا 12 مقاصد د دوی. د مستشرقینو ټارګټ او هدف سره هغه وضاحت شو. 5 موږ ذکر کړیو. د مستشرقینو طریقه کار موږ ذکر کړو، متعصب مستشرقین او دغه شان کې پېښور چې کوم او ملحدین مستشرقین د ټول وضاحت وکړو. دریم نمبر اعتراضات چې دی هغه د جدید ساينس او د فلسفې نه پیدا شوی دي. خو موږ دلته د جدید فلسفې نه پیدا شوی دي. ما دا چلو کو چې د جدید ساينس میزان له جدا کو او د فلسفې میزان لګو. د جدید ساينس نه چې کوم مولوي صاحبانو اعتراضات راو چچوي دي، نو ما تاسو ته ویلو ساينسدانان اول په یورپ کې چې د نیوټن نواله تر د ډارونه پورې دغه چې دا ساينس یو د مذهب او شاخو دوی به صرف اعتراضات بعضې وخت کول، خو د مذهب نه مکمل انکار نه کو. دوی چې کله کوپرنکس د دوربین په ذریعه وکتل چې کائنات مرکز د ځمکه نه ده بلکې د انور دی، نو هغه د خپل د بایبل او د پادریانو د دې نه څه وکړل، په دې رد وکړو. نو هغوی پادریانو سره خو پاور اقتدار د دوی په لاس وکړو، د هر څه د سرو او سپینو مالکان هم دا پادریانو. نو دوی دا کوپرنکس او دا چې څونه فلسفه به سر اوچته و، دوی بیا مجبورول چې دوی څه وکړي. نو هغه ته د بدعت الزام یې پرې ولګول چې ته بدعتي شوې، ته توبه وباسه. هغه ویل ټیک ده، زه به توبه وباسم، خو را روان وخت کې به بیا دغه شي. بیا د ده نه وروسته ګلیل چې دوربین په ذریعه وکړه چې بھائی دا خو د سره زه منم نه چې کائنات مرکز دی دا ځمکه، زه ستاسو دا عقیده نه منم. نو هغه بیا بغاوت وکړو، خو هغه بیا عمر قید کړو، بیا په عمر قید کې بیا مړ شو. دا اوس په 2000 کې چې د دوی کوم هغه پوپو هغه ویل چې ربنګه د فلسفو سره ډېر ظلمونه کړي دي. اوس د څه وکړلو دوی هغه ظلمونه یې ومنل چې ټیک د موږ ظلمونه کړي دي. نو دا هغه د مذهب باندې به دوی څه کول، اعتراضات به کول. ولې وجه څه وه؟ یو خو د پادریانو ظلم و، خلک علم ته نه پرېغوستل، بل خود ساخته مذهب و. څه و؟ خود ساخته مذهب و. نو مې ولې عیسایت یې ښه دی چې کوم مذهب جوړ کړی هغه د ټولو روان وخت د پاره هېڅ فایدهمند نه و. ځکه خو ډاکټر مورس بوکایي کتاب هم لیکلی ساينس قرآن ساينس اور بایبل، هغه په خپل سره د عیسایت سره د کفر دا څه چې د قرآن چې د فطرت په باره کې د فلکیاتو په باره کې چې څونه آیاتونه ذکر شوي دا ټول صحیح دي او د بایبل ټول غلط دي. نو مولوي صاحبانو دا اعتراضات د ساينس نه پیدا شو. دریم قسم اعتراضات به د څه نه شي، د ساينس نه. ساينسدانانو کې څه نفسیاتي بیماري دار سړی نفسیاتي بیماري څه نه څه پکې وي، د یو شي باره کې تجربه کوي. یو ځل تجربه وکړي، 2 ځله تجربه وکړي، چې 3 ځله تجربه وکړي، ولکه دا شي 50% صحیح دی. بیا چې کله 4 ځله 5 ځله د 6 ځله تجربه وکړي 8 ځله پورې وي، دا 100% صحیح دی. دوی د هر شي دپاره یو تجربه کوي. د دې لپټاپ دپاره تجربه کوي، د موبایل دپاره تجربه کوي، د کائنات د دې څومره چې دوی دا د کشش ثقل نظریه لري، دا رفتار نظریه لري، د نور رڼا موږ له 8 منټه 15 سکندو کې را رسېږي. دا مختلف دوی دا تجربې کوي، تجربات کوي. مولوي صاحبانو دا د دوی یوه بس دغه جوړه شوله، یوه اله جوړه شوه. دوی اوس دا د تجربو دا خبرې اوس په مذهب هم فټ کړله. اوس دا مذهب دوی د خپل تجرباتو په تله باندې تلي. نو مذهب غیر مادي څیز نه خبره کوي که نه. موږ وایو مذهب د ساينس په فارمولو سره او د ساينس په تجرباتو سره ثابتول خلاف عقل خبره ده. ولې د ساينس کار د څه سره دی؟ ماده سره دی. شابسې ساينس د ماده نه تعالی بحث کوي. د ماده په باره کې تا ته وضاحت کولی شي چې بھئی دا لپټاپ د څه نه جوړ شوی دی، د
د دې لپټاپ څه خصوصیت دي دا به څونه کار کوي مولوي صاحبانو خو غیر مادي څیز په باره کې اوس ساينس ته وضاحت کولی شي د خوشحالۍ په باره کې ته وضاحت کولی شي د محبت په باره کې ته ساينس وضاحت کولی شي مولوي صاحبانو موږ وینو که نه وینو حسن دنیا کې موجود دی که نه خفګان موجود دی خوشحالي موجود ده په زرهاو څیزونه دي وجدان موجود دی په زرهاو څیزونه چې ساينس هغه کې هېڅ کار نشي کولی نو د دوی دا ذهني بیماري جوړه شوله لکه اوس موجوده مثال دا اوس رچرډ ډاکن وایي چې دا د خدای دغه چې دی تصور وایي دا ساینسي مفروضه شوه نو زه به د ساینسي مفروضو په ځای په ده باندې څنګه چې په ساینسي مفروضاتو خلک اعتراضات کوي زه به په ده م اعتراضات کوم زه به دا د ساینس په تله کې تلم نو هلکه د ساینس په تله کې خو دا نه ثابتېږي دا غیر مادي څیز دی که نه موږ وایو د ثبوت په مختلفو شیزونو سره راځي عقلي استدلالاتو سره راځي مولوي صاحبانو عقل سره یو شي ثابت شي خواص همسه سره مولوي صاحبانو ثابت شي دغه شانته کې خبر صادق ته چې کوم موږ رښتونی نقلي خبرو ته وایو هغه سره ثابت شي دا خو ذرایع د علم دی مولوي صاحبانو نو ستاسو دا نفسیاتي بیماری ده نو د دې وجې نه مولوي صاحبانو دریم نمبر دغه چې دي اعتراضات دا د جدید ساينس نه زیات شوي دي دوی وایي ټیک ده بعضې پکې بیا نیم ملحدین دي حق سلی او دا نور چې دي دا ډیکارټ او دا نور چې څومره دي دوی نیم ملحدین دي دوی وایي ټیک د دنیا خو خدای پیدا کړله خو اوس په خوده چلیږي کائنات الله پیدا کو خدا خود به خود چلیږي دوی وایي قوانین د فطرت څو دي څلور دي که مولوي صاحبان وایي زمان مکان ماده ده توانایي ده انرژي ته چورته دا څلور څیزونه دي مولوي صاحبانو د دې دا اوس په خپل اټومیټکلی سرکولیشن کې چلیږي مونږ او مثال د غړۍ وایي کې مونږ ورته دا ستاسو دا مثال غلط دی بیا په دې کې په غړۍ باندې بعضې څوک اعتراضات کوي مونږ په ټولو اعتراضات کوو مونږ د سره دا غړۍ چې د خپل غړي ساز ته همیشه د هغې نه ماورا کېدی نشي دا به محتاجه ده دا غړي ساز ته اوس هم محتاج ده دا غړی د کیسیل خرابېږي مولوي صاحبانو ته کې دا خرابېږي ستاسو دا دغه دی موږ سره پرې نقلي او عقلي دلیل موجود دی په کائنات کې دا چې څونه مولوي صاحبانو چې څلور نیم دوی وایي چې څلور نیم اربه کاله وشو چې دنیا کې څه شی دی ژوند روان دی حیات شروع دی څلور نیم اربه کالو کې دغه خرابه نه شو اوسه پورې چې دا انور موږ ته څه وکړي دوی وایي چې انور موږ له څلور نیم اربه کاله وشو چې څه کوي انرژي راکوي څو څلور نیم اربه کالو کې نو د کې یو ورځ هم داسې رانله چې د انور باندې څه شي ماتم راشي او د انور دا رڼا ختمه شي وایي څلور نیم اربه کاله په ده کې نور هم انرژي شته دا به بیا نوره شي اوس تاسو سوچ وکړئ دا کائنات او قرآن آیات کې دلیل به موږ سره موجود دی ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه آیات مبارک مکمل وي نو مولوي صاحبانو چې د ځمکه او اسمانونه چا کنټرول کړي دي دا الله رب العزت کنټرول کړي دي د دوی دا خبره غلطه ده نو دریم قسم اعتراضات مولوي صاحبانو د څه شی دي د جدید ساينس نه شروع دا څلورم نمبر چې دغه د فلسفې نه پیدا شوی چې کوم جدید فلسفې دی عبارت شروع کوم شي نور عبارت شروع کتاب موجود د جدید ساينس او فلسفې نه پیدا شوی دي د دې قسمه اعتراضات نه وروسته کو جدید ساينس د ساينس باره کې د ساينس باره کې من وضاحت کو د جدید ساينس باره کې چې دا دوس یو نفسیاتی بیماری ګرځیدل هم په تجربه کې راوله دغه شانته کې اوس لکه فلسفي وي مولوي صاحبانو یورپي اقوام باندې درې ادوار تیر شوي د عهد قدیمو نو نشاط ثانیه او عهد جدیدو نو دا کومه فلسفي چې پیدا شوي د ماډرنیزم او داسونه فلسفي چې داسې شدي نشاط ثانیه نه شروع شول او بده خو اوسه پورا روان دي لکه د ماډرنیزم فلسفه ده یا پوسټ ماډرنیزم یا سیکولریزم لیبرالیزم یا هیومنیزم یا کمیونیزم وی یا مارکسیزم وی دا ټول فلسفې د اسلام سره په مخالفت کې دي دی وايي په اسلام کې مساوات نشته ایبل شبانو د فلسفونو خبره ستې کنه سیکولریزم څه ته ویل لیبرالیزم سوشلیزم کمیونیزم مارکسیزم سناسب به ورپسې کتاب ورپسې ګوري کې بعض ذهن موتلی وي ښه یو ورځ باندې نه ځکیږي مولوي صاحبانو دوی به اعتراض کوي دا فلسفې څه دي جدید ساينس خو اعتراض کوي کنه ساينسدانان دغه شانته کې دا فلسفې مې اعتراض کوي هغه څه کوي درې شیزونه دي چې یورپ ته د ایمان درجه لري څه شي دي درې شي نه شاباسي ازادي مساوات او ترقی شاباسي ګوره یاسین ذکر دي مولوي صاحبانو دوی به د دې فلسفو په بنیاد څه کوي اعتراض وکوي ویره په اسلام کې مساوات نشته د ښځو په پردې باندې بحث کوي الکه موږ ورته وایو کومه مسلمانه ښځه چې په یورپ کې پرده کوي په فرانس کې پرده کول غواړي د خپل خواهش مطابق هغه فطري انسانه ده مسلمانه ده نو ته ولې د پردې نه منې کې دا خو د خپل ازادي د ذاتي خدای دیو کې چې دا کلماسه غوندي او کنه غوندي خدای دیو کې کدا پرده نو تاسو ولې د پردې نه محروم وئ موږ په تاسو باندې اعتراض کوو تاسو وایو چې په اسلام کې مساوات نشته په ټول یورپ کې مساوات نشته څنګه په یورپ کې مساوات نشته 80% د دولت د 100% خلکو سره دي 100% خلکو ټول د هر څه خاوندان دي
80% خلکو سره 100% دولت دی. مساوات په تاسو کې چیرته دي؟ که تاسو کې مساوات وي دا اسې څه کوي دوکه ورکوي مولوي صاحبانو. او ترقي چې کړې ده د دنیا په لحاظ سره نو هغه زموږ د دین په اصولو باندې ترقي کړې ده. موږ د هغوی اصول په موږ کې راله او زموږ اصول باندې هغوی عمل وکړو. زموږ په باره کې خو راځي حدیث مبارک دی چې من غشنا فلیس مني. نبی علیه السلام وایي که چا زما امت ته دوکه وکړه دا دغه نه دی زموږ نه دی. من سلم المسلمون من لسانه ودیه کامل مسلمان هغه دی. د هغوی پر سټورونو به لیکلي وي چې خریدا هو مال واپس به وګه او تبدیل به وګه. زما او ستا د مسلمانانو اوس یې لیکلي چې خریدا هو مال واپس ور تبدیل نه وګه. ګوره دا اصول دا د بدعنوانۍ اصول هغه یورپ دلته راله او د دوی هلته لاړه. کله چې موږ په عروج کې ما سره یو کتاب دی هغې کې ما دا واقع په خپله باندې کتلې ده. دی یو سفیر ولېږو بغداد ته چې ته لاړ شه د دې مسلمانانو ترقۍ راز معلوم کا. چې کله لاړو یو هوټل کې خوراک کوو چې هغه خلکو ته پته ولګي کله چې یو بارمنګ له یو انګریز راشي یا موږ که چېرته بارمنګ ته لاړ شو پته لګي چې دا د دې ښار سړی نه دی ذاتي لباس نه پته لګي زموږ خپل کلچر دی خپل ثقافت دی خپل هغه چې مسلمان وکړه هوښیار دا خو دې هوټل کې ناست دی بار نه راغلی دی د دې ژین دی نو بس د ده په ځای باندې دغه نه تپوس وکړو هغه د هوټل منیجر نه چې زه څونه روپۍ خوراک یې څونه وکړو یاره 100-200 چې څونه وي دا واله زما طرفه دا میلمه شو. کله چې د انګریز لاړو دا جاسوس د چې لاړو هغه منیجر ته چې ورغو او تپوس یې ته وکړو چې زما څونه روپۍ شو ورته وایي ستا بیل بل چا ورکړی و ته د بل چا میلمې وایي هغه ته وکتلې چې دا میلمه دی بس ستا پیسې هغه ورکړې مهمان نوازي وه. بیا لاړو یو دوکاندار ته وایي فرض مثال ماچس سیرګټ هر څه چې هغه اخیستو ورته ویلې دا ما ته شته سره وایي او ما سره شته دی وایي زما ګاونډي نه واله. دا واپس لاړو هغه ګاونډي نه واغستو بل دوکاندار نه ده پسې واپس راغی چې تا سره خو دا څیز موجود و تا په ما باندې ولې خرڅ نه کړو. هغه ورته ویل یار سهار نه زما ډېر ګاګ را روان و زما خرچه پوره شوې زما دوکانداري پوره شوې ده زما دا ګاونډي چې د سهار نه څه نه دي خرڅ کړي زه اوس خپل ګاګ هم دله لیږم. هغه سړی واپس جاز کې کېناست دا مسلمانان څوک نشي والی. نن زما ستا دوکاندارانو په زوره باندې ځان ته راکش کړي دلته راځه دلته راځه. مولوي صاحبانو امام محمد رحمت الله علیه چې چا تپوس وکړو چې تا په تصوف کتاب نه دی کړی کتاب البیوع وګوره دا تصوف دی د تصوف امام دی چې تا په څه وشي تا تجارت په حلاله ذریعه شي ستا د اسلام د اصولو مطابق شي. مولوي صاحبانو که دوی چېرته د دنیا په لحاظ د یورپ والا ترقي کړې زموږ د اصولو نه زده کړې ده دا خو ناخوانده خلک وو دوی سره خو بایبل نشته دوی وایي چې موږ تاسو نه دی زده کړې زه پرې اعتراض کوم دوی د موږ د عیسی علیه السلام 2 رکعته مونځ ثابت کړي ځه چیلنج مې دی ورته بایبل الحمدلله موږ لټولی دی ټولو عیسایانو ته زموږ چیلنج دی. دوی د موسی علیه السلام 2 رکعته مونځ ثابت کړي دوی د موږ د موسی علیه السلام قبر ثابت کړي چې کوم قوم ته د خپل پیغمبر قبر نه دی معلوم نو دا به ما ته نور څه اصول بیان کړي مولوي صاحبان صرف یو څو شپږ غټې غټې خبرې دي په بایبل کې غلا مه کوه زنا مه کوه دغه سود مه کوه یو څو غټې غټې خبرې نور کوم د ژوند د اصولو د ژوند د تېرولو کاروبار به څنګه کې د سره په دوی کې دا نشته مولوي صاحبان د چا نه زده کړي د اسلام د قوانینو نه زده کړي مولوي صاحبان زموږ د فقه په لکونو مسایل داسې بې ځایه نه دي. ګوره اوس خلک را پاڅېدل او دی خلکو له څه د دې ذهن سازي کوي چې بی دا بې ځایه دي نه لکه هغه وخت چې امامانو کومې مسلې حل کړي د اجتهاد په دغه سره مولوي صاحبانو هغه اوس ثابتېږي. اوس که زه دا موضوع را د کوم درته پکې بحث کوم نو دا خپل موضوع را نه پاتې کېږي مولوي صاحبانو زموږ دین مولوي صاحبانو کامل دی نو دوی د دې فلسفو په بنیاد باندې څه کوي مولوي صاحبانو اعتراض کوي. دې فلسفې خپله د دغه نه ډک دي دا فلسفې خپله د څه شي نه ډک دي د ګن نه ډک دي د ګن نه ډکې د دې دا فلسفې اوس پوسټ ماډرنزم والا څه نظریه لري وایي که نه چې بھائی مذهب هم لرې که دا فلسفې دې هم لرې که نو تا سره خو اوسنی نسل دا فلسفې هم نه مني ستا د فلسفې څه دغه دی چې په ما باندې اعتراض کوي. مولوي صاحبانو پوهېږئ عبارت وي دوی وایي په اسلام کې مساوات نشته او د ښځو پرده باندې په بحث کوي او اعتراض به کوي چې په اسلام کې انسانانو سره زیاتی کېږي یا د خدای جل جلاله په وجود باندې اعتراض کوي یا د قرآن په تفسیر باندې اعتراض کوي چې د لفظ متعین معنا نه وي لفظ د قاری په خوښه یا مولوي صاحبانو موږ په خپل ځان لبل څه به کوو تشریح به څه کوو په خپله باندې به کوو دا خبره د موږ ورسره نه منو موږ به ګورو چې د کومې فلسفې په بنیاد دا اعتراض کوي موږ ته پکار دي چې په هغې فلسفه باندې اعتراضات وکړو. یا مولوي صاحبانو تاسو به په دې هېڅکله به همیشه به دفاعي لوبه نه کوئ اټیکینګ به کوئ څه به کوئ دفاعي لوبه به هېڅکله نه کوئ چې یو سړی به په تا اعتراضات کوي ته به جوابات ورکوي ته به چې څنګه اعتراض وکړو جواب ورکولو سره ټک سره به اعتراض کوي او دا اعتراضات تاسو سره په کتاب کې موجود دي او اعتراضات پې موږ کړي دي د ساینس په نظریه سره د بیگ بینګ په نظریه سره د ارتقا د ساینس چې څونه مفروضو دي په دې ټولو به ته څه کوې دی به درته ووایي چې قرآن کې خو ته ما ته اوس مکې واسمانونه ثابت کړو ته به ورته وایي چې زه به ستا د دې خبره باندې د ساینسدانو په خبره به زه قرآن حدیث پېژنم
ساينس خو د 5 کالو بچی دی موږ په خپل ول چې د فلسفې نو خبر ها چې دې بس جواب کې نه لکه زره سره ساينس منه ساينس د 5 کالو بچی دی یو ساينسدان یو ساينسدان بل څه ریچارډ ډاګن وایي یار کله به موږ دا تیوري بدلو را بدلو تیوري نظریه ته وایي کله به موږ دا بدلو را بدلو یار موږ د یو تیوري په کار ده د یو نظریه په کار چې هغه ټل وي او ما سره موجود ده چې قران دی قران چې څه وضاحت هغه وخت بایبل نو کړی اسلام کړی ساينسدانانو غلط کړی اسلام صحیح کړی دی ویل کوپرنیکس هم ویل د دوربین په ذریعہ کته ګلیلو دی چې په دوربین په ذریعہ هم کتل وای نور ساکت دی چې دی اسلام هغه وخت وضاحت کړی چې نور روان دی به ویل چې کائنات جامد دی اسلام هغه وخت وضاحت کړی چې والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون اسلام اوس وضاحت کړی چې واز مګي موجود دی واز مانو موجود ساينس 5 کالو بچی دی 5 کالو بچی کی دونه طاقت چرته لري چاغت مولوی صاحب تاسو پوهیږئ نو ته په دې فلسفه باندې بس کې اعتراض بکې اعتراضات کتابونه بګوره او سنا ستا زوم ویل مولوی صاحب نو انسان چې کوم قانون جوړ کړی هغه د ټول انسانانو لپاره او د ټول زمانه لپاره مفید نه وي او د سره منحط د خپل اصول نه عقلي او نقلي جواب موږ به د خپل اصول او آداب موږ ذکر کړل غوړ اصول او ضوابط موږ ذکر کړی مولوی صاحبانو ته پکې نه مولوی صاحب ګورات فرخ شاه مولوی صاحب دا دونه هم دي چې انتهایی د اصول او مبادیات او د آداب سلورم قسم اعتراضات چې د ذاتیانو مولوی صاحبانو دا د څه شي نه دي د ذاتیاتو نه دغه شوی دي پیدا شوی دي عبارت په بعض وخت کې په انسان باندې ازمایش راشي نو دا ملحد شي نو بیا ټول اعتراضات په مذهب باندې کوي یو تصویر به ولګوي د مغربي دنیا او بل تصویر به ولګوي د مسلمانانو د معاشره او دا به وایي وګورئ دا د خدای جل جلاله نه منونکي معاشره ده او دا د خدای جل جلاله منونکي معاشره ده نو ظاهري ترقي ته دوی ګوري نو د دې څه جواب جوړیږي په هر معاشره کې ښه او خراب شته دی نو دا نفسیاتي ملحدین دي نو دوی ته جواب دا دی شخصیاتو ذمہواری مذهب نه دی مذهب یا مولوی صاحبانو د شخصیاتو ذمہوار مذهب نه دی مولوی صاحبانو پوه شولې یو انسان به انفرادي غلطي کوي نو مذهب خو دلته په مذهب اعتراض وکړي چې د مذهب اصول غلط دي لکه موږ په دغه باندې اعتراض کوو موږ چې په د هندوانو باندې اعتراض کوو موږ په بایبل د دې په اصولو باندې چې اعتراض کوو دی وایي زارح او فارس دا دغه یعقوب علیه السلام مشر زوی یهوداهو د هغه زوی هغه مړ شو د کونډ د ننګور و کونډه تمر په نوم باندې د سره زنا وکړه دا د پیغمبر د اولاد په باره کې دا بایبل دا د بایبل باندې اعتراض کوم زارح او فارس کې داود علیه السلام پیدا شوی دی زارح او فارس کې دا موږ دوی داود علیه السلام په دې نسل کې د بایبل نسل دغه راوړو نسب نامه عیسی علیه السلام په دوی کې بنګ چې کو موږ وایو چې زمونږ الحمدلله اسلام د اسلام اصول یو انسان به انفرادي غلطي کوي هغه جدا مسله د اسلام اصول غلط ثابت کړه تاسو پوهیږئ هندوانو ته راشي هندوان وایي چې ښځه د څه شی کېږي ژوندی د خپل خاوند سره ځان سوځوي دا د عقل نم خلاف ده د اصول خلاف دی مولوي صاحبانو بل 4-5 سړي دي په یو ځای د یوې ښځې سره واده وکړي دغه شان د یو سړی د خپله ښځه بل چا ته ولیږي چې دا دې څه راوړي مولوي صاحبانو اولاد دې راوړي د دې مذهبونو اصول خلاف دي څه شی دي اصول خلاف دي څه شی دي خلاف فطرت دي نو مولوي صاحبانو که چېرې ته په اسلام باندې اعتراض کوې موږ دته وایو دا خو ستا د ذاتیاتو نه دا اعتراضات پیدا شوي دي ته د اسلام په اصولو باندې اعتراض وکړه بیا به موږ څه کوو جوابات بل درکو مولوي صاحبانو پوهیږئ مذهب د چا د ذاتیاتو ذمہوار نه چې دوی یو تصویر لګوي چې وګوره دا خو د خدای منونکي دي او دا ټیکدار غبن کړی دی کرپشن کړی دی موږ دا خو د خپل انفرادي غلطي ده اسلام خو دله وضاحت کړی چې حرام به نه خوري څه به کې حلال به خوري او چې دا حرام خوري نو دا به دا کړي پنځم قسم مولوي صاحبانو چې دي نو دا ډېر خطرناک دي چې دا څه شی دي دا مذهبي ملحدین دي مولوي صاحبانو دوی څه شی وي اکثریت دلته دا دي قادیانیان دي دا روافض دي دغه خلک دي دوی خپل عقیده پټه وساتي او څه کوي ځان نه دهري جوړ کړي په اسلام باندې اعتراضات کوي انسان نمبر دا ډېر خطرناک مذهبي ملحدین دي چې دوی خپل مذهب پټ کړی وي او په اسلام باندې اعتراضات کوي مثلا صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین باندې اعتراضات کوي څوک روافض دي او څوک عیسایان او څوک یهودیان او څوک قادیانان د دوی په کتابونو کې اعتراضات لیکلي دي د هغې نه یې ګوري او اعتراضات کوي نو دوی ته ویل پکار دي چې تاسو د یوې فرقې نمایندګي کوئ د هغې په عقایدو به بحث کوو که ته واقعي ملحد یې نو په نورو مذاهبو باندې رد ولې نه کوې او که د خپلې فرقې نمایندګي کوې چې د هغې نه جواب درکړو موږ به ستاسو په عقیده باندې اعتراضات کوو مولوي صاحبانو دا خلک چې دوی دا اعتراضات د چا نه را نقل کوي دا روافض او دا اکثر دا د چا نه را نقل کوي د دې بنیاد څوک دی مستشرقین تاسو پرونو نه ویلي دا رامد شده اعتراضات صاحبانو دا د رامد شده اعتراضات دي دا دوی کوي او دا هغوی ولې کوي مستشرقین هغوی مکمل پروف نه خبر دي همفری چې دی ما دا کتاب راوړی ځان سره دا دی
تاسو ته ما سره اول نوټس چې ما ګوګل نه ډاونلوډ کړی بیا دا کتاب ما راوړو همفره دا جرمنیانو د مقاله هیک کړله جرمنیانو چې کله حمله وکړه په برطانیه باندې نو د بیا د دې دا مقاله به جرمن ژبه کې شایع کړه په مزه خو دا اردو ژبې ته اوس راورسېده د کې د لیکلي دی چې زه ما حفظه مو کو د قرآن کریم څوکو 2 کالو کې ما عربي ژبه زده کړه ما تفسیر زده کو تر دې پورې چې احمد افندي رحمت الله علیه زمانه وي دونه متاثر شو ما ورته ویلو چې زه د بل وطن ما زمانه پلار سو نه مور سو هیڅوک نشته دی زما وي د عبادت ته وي د قتل وي ما نه متاثر شو ما ته چې خپل لور در کوم ما چې افسوس زه راغلی ستاسو ته څه شم بې احکانۍ پسې راغلی م زه خو ستاسو خلافت ختموم د مولوي صاحبانو دا مستشرقین په قرآن باندې دوی بور لرلو وایي ما ته ټارګېټ دا راکړو چې ته داسې په عربۍ ژبه خبرې شروع کړه چې د سره څوک دا ونه ګڼي چې ته عجمي ما وایي داسې ترکي ژبه وایي ما زده کړله او وایي زه په همدې دا کې پروت وم ما به وایي د شپې ټوله شپه به لګیا وم نو مطلب دا دی چې دا د مستشرقینو دې خلکو ډېر کار کړی دی خلافت عثمانیه دې ځوان ختم کړی دی دې کې بیا نور علما را پاسول پرون په ما وضاحت کړی نمونه نه علم او هغوی د دې کار دپاره استعمال شو ولو که مشران خلک دی او کار رقم دی خو دې خلکو دپاره د دوی په فتنه باندې نو پوه شوي مطلب مې دا دی عبدالوهاب نجدي صاحب دی یو کار څوک دی په دې په ریکارډ کې راځي خو د دې په فتنه نو خبر شوی اوس هم داسې مسلمانان علما استعمالوي د خپل دغه دپاره کاغه منیر شاکر دی کاغه غامدي دی او کاغه انجینر مرزا دی دوی نه پوهېږي دوی په هغې دپاره استعمالېږي او دوی به د اسلام دپاره دونه د نقصان سبب وګرځېږي مسلمات پرېږدي او په وړو خبرو باندې اعتراضات شروع کړي هلکه امام بخاري رحمت الله علیه امام مسلم دا خو زمونږ چې تا سره دین د اسلام محفوظ دی خو د حدیثو د برکته محفوظ دی قرآن کې خو قرآن خو اصول ذکر کړي دي فروغ په قرآن کې خو نشته که نه مونځ به کې څنګه به کې د مونځ 4 رکعته سهار مونږ مونځ کړی که نه اوس د فرایض واجبات سنت مستحبات دا ټول قرآن ذکر کړي دي د غرمې به موږ 10 رکعته کوو نو دا خو چې ته احادیث د محفوظ ونه ګڼل او بیا ته ورته خپله تله معیار وګرځې ته خپل عقل خپل د حدیث د تللو دپاره معیار وګرځې نو دا خو دنیاوي عقل دی دا خو مولوي صاحبانو ډېرې خبرې په دې کې نه راځي ماورا دي نو موږ دې ته خیرخواهی په دغه ویو چې ګوره دا قسمه اعتراضات ته مستشرقین علما تیارې پرون موږ ټارګېټ او هدف کې ویلې مولوي صاحبانو دا د دوی نه دغ کوي مولوي صاحبانو د الحاد په باره کې د مذهبي طبقې ذمهواري دا به انشاءالله سبا وایو دا ډېر اهم درسونه دي نو دا درسونه مخکې اورئ او شیر کوئ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین